چې بل ته چل خی چې ته مزه د نفلي دا غریب له ورکنو ته به ما ته دا وینن د خدای په قرآن او د خدای په ذات په قسم کې داسې بکینو چې پیره د ایوب خان په کې او شکر الحمدلله. نو موږ وایو چې دا خانان ولې د مولیان سره نه بوزي؟ مولا سره سي بل څوک یې بوزي کنه. مولیان صاحبان په خپل نه دي، بل څوک یې بوزي. ته مهربانه شي، بل مهربانه شي. نو چې بیا مولا ځان له ډالې پورې نښتې دی، نو ته نو مولا بل به څوک ځان پورې یوسي که نه. خو داسې خبره کوله چې شیخ صاحب ځان سره الف خان هم پکې دی پیرې بوزي. نه الف خان د شیخ صاحب بوزي، دا ډېره ښه خبره وي. نو شیخ صاحب خو ځان له ډالې پورې نښتې دی. الف خان ورور در حقیقت یو خو زمونږ د خلکو دا غلطي ده چې یو سړی عاملي، زمونږ د پیر او د عامل منځ کې فرق نه کوو. پیران صاحبان جدا خلک دي او عاملان جدا خلک دي. دې نه د پیران وایي. پیر صاحب هغې ته وایي چې خلک ورشي بیعت ورسره وکړي، خلکو ته نیک الفاظ وښیي. او عامل هغې ته وایي چې هغه څه وظایف مضایف یا څه خپل حساب کتابي او خلکو له نمونه ممونه اچي. نو یو خو مونږ خلک د عالم او د پیر او د عامل په منځ کې فرق نه کوو. کتونکو سلامونه کوم. حضرت شیخ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د حج نه راغلی دی، مبارکۍ له راغلی او بس زموږ دپاره خوش قسمتي ده. الله پاک دې راته ژوندي روغ او صحتمند لري. د ټولې پښتونخوا نه بلکې د پاکستان نه دغه مریدان نه روان دي او مریدان هم دلته کې به خدمت ته ناست دي. او د جمعې ورځ د مبارکه نو څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې مولانا صاحب د جمعې پر ورځ ټوله ورځ دلته کې ناستې کوي. د دې نه علاوه اکوړه خټک کې یعنې حقاني مدرسه کې هلته کې درس ورکوي. بیا دلته کې د 400 چې کوم غټ دارالعلوم دی جامع نعمانیه عثمانزی نو هغې کې درس ورکوي. دې نه علاوه پروګراماتو می دعوتونه می نو اج نه راغلی دی. د ستاسو طرف نه ورته مبارکي وایم چې کم خلک وایي چې یاره زمونږ د طرف نه ورته ووایه. نو بالکل دغه اعزاز مونږ ته حاصل دی چې راځو. خو د اج دغه صورت خاله چې خلکو ډیرو پنجاب والا بلوچستان والا مونږ ویډیوګانې کتلې چې هغوی د دې پیرې د اج چونکې ګرانو مو خو ډیر صفت وکړو چې ډیر زیات سهولیات راته نو مولانا صاحب راته هم د دغه اج صورت خاله سره شریکېږي. روز هم څنګه تېر شول؟ الحمدلله جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره دوستان دي مینوال دي مونږ سره مینه ساتي محبت ساتي. الله یې ټول خوشحاله کړي او د ټولو دپاره مونږ دعاګانې کړي دي دلته په عرفات مزدلفه کې د دې نوي مسلمان دپاره او د دې ملک دپاره. الله یې ټول مسلمانان د چا په زړه کې چې د بیت الله شریف تړپ وي الله دې بوتلېږي. الله یې د حج سعادت نصیب کړي. او یقینا د حج انتظامات خو ډېر ښه وو. تاسو پکې د پنجاب او د یو ځای بل ځای خلک هم ذکر کړل. نو زه به دو ټکي په اردو کې درته ویم کہ حج کے انتظامات بہت اچھے تھے الحمدللہ. اور گزشتہ سال کی طرح اسی سال بھی ہمارے گورنمنٹ اسکیم کے جتنے بھی حجاج تھے وہ بہت خوش تھے. اور ہمارے جو مذہبی امور کا منسٹر ہے محترم جناب حاجی طلحہ محمود صاحب وہ خود تشریف لے گئے تھے اور تمام جتنے بھی حجاج تھے ان کے کیمپس ہیں اس میں خود تشریف لے گئے یا حجاج سے مل گئے. اپنے پیسوں پہ گئے تھے، سرکاری پیسوں پہ نہیں، اپنے پیسوں پہ. اور ایک عام حاجی جیسا اس نے تمام کیمپس میں منا مزدلفہ میں چکر لگایا عرفات میں اور خود انتظامات کی مانیٹرنگ کی. تو الحمدللہ جو سرکاری حجاج تھے انہوں کو بہت سارے سہولیات تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حج ادا کیا. البتہ جو پرائیویٹ اسکیم کے حجاج تھے ان سے تھوڑا سا اسی سال تکلیف تھی. بعض حجاج کو گاڑیاں نہ مل سکی وہاں منا سے عرفات تک، اور بعض کا خیموں میں رش بہت زیادہ تھا، جگہ تنگ تھی اور 100 کے جگہ میں 150-160 لوگوں کو انہوں نے سما دیے تھے. تو پرائیویٹ اسکیمز والے دوست پتہ نہیں غلطی کس کی تھی لیکن ان سے ذرا سا لوگوں کو تکلیف تھی. شاید پرائیویٹ اسکیم کے بھی بعض ساتھیوں نے اچھے انتظامات کیے تھے لیکن بعض کے انتظامات اچھے نہیں تھے. تو بہر کیف حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشکلات
ज़रूर आती है, सफ़र भी है, पैसा भी लगता है, गर्मी भी होती है, अमाल भी ज़रा सख्त होते हैं, तो वहाँ की सख्तियों का ज़िक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। इबादत में इंसान जो तकलीफ़ बर्दाश्त करे उस पर खुश होना चाहिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इस सख्तियों को यहाँ ज़िक्र करना ये मेरे ख़्याल में मायूसी होगी और नाशुक्री होगी। तो किसी तरह वहाँ इंसान को जो ज़हमत पेश हुआ है और तकलीफ़ पेश हुआ है उसका यहाँ ज़िक्र करना मुनासिब नहीं। जैसा कोई गर्मी के वक़्त नमाज को जाए मस्जिद और मस्जिद में पंखा न हो, बिजली न हो, तो वो इस सख्तियों का ज़िक्र न करे कि ओहो रास्ते में गर्मी थी और नमाज बहुत तकलीफ़ से पड़ी। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी तरह जो साथी भी हज के लिए गए हैं उन पर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो मेरे ख़्याल में बड़ी सआदत है हज की नेमत, और ये भी कोशिश करना चाहिए कि इसमें रिया न हो, लोगों को ये तासुर न दिया करे कि मैंने एक हज किया, 2 किया, 3 किया। हज खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। आलम खान साहब, ये तो आपने पंजाब वग़ैरह का ज़िक्र किया, तो ये 2-3 बातें मैंने उर्दू में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के हुज्जाज तो वहाँ अपने क़ानून का एहतराम भी करते हैं और बहुत अच्छी तरीक़े से वो हज करते हैं। तो जितने भी साथी हैं, वहाँ खैबर पुख्तनख्वा के हो, बलूचिस्तान के हो, कश्मीर के हो, और पंजाब के हो, सिंध के हो, और बल्तिस्तान के हो, जितने भी हैं सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता। और बहुत अच्छे इंतज़ामात पर हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत या वज़ारत मज़हबी उमूर हो, ख़ुसूसन हमारे तलहा महमूद साहब को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। शेख साहब څنګه چې تاسو یو خبر وکړه چې یو کې دوه کې خلک لالی کې الخاج، الحمدلله علما زمونږ نه خونه د غټو غټو خانانو نه خو خړله، د اجونو موقع ورته خدای پاک ورکړي، د عمرو موقع ورته ورکړي. اکثر په عالم باندې دغه تنقید او دغه نیوکه په دې معاشره کې کیږي، لکه نن سبا خو کوشش دادی چې علمان موږ په څه طریقه باندې متنازع کو، نو ویر اجل لاړو بار بار اجل زیو بار بار اجل زی، نو دغه خلکو ته جس پیغام ورکوي او اسلام سوي. نو زما په خیال د دې خدا سے مثال دی کہ یو سړی صلات تسبیح بار بار کوي او څوک ته ویل کدا بار بار ولې صلات تسبیح کې بس یو ځل کو دا باقی صلات تسبیح په ځای د خلکو کړي کړي او سچا سره کړي دی به یو مثال درکړم. یا یو سړی نفلی صدقه ورکوي او دی ویل کدا نفلی صدقه سره ورکوي بس پر زکات ورکوه، دا نفلی صدقه مو ورکوه کنه، او دا دی په ځای باندې دا میرا بازان له جمع کوه، دی په ځای نفلی عبادت کوه کنه. دا حج خدا سے یو شی دی زمارو چې د دې خو د مقدس و مقامات سره تعلق دی، نو چې مقدس و مقامات له خدای پاک څوک بوزي نو دې کې څه حسد کول نه دي پکار. خدای پاک د ټول مسلمانان بوزي بار بار. ډېر خلک یو فرضي د کړي نفلی ولې کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هر کال حج لته یو کړي بار بار ولې ته حضور پاک مبارک په عمره القضا کې شپېته ساروي اعلان کړي، په عمره حدیبیه کې په عمره القضا کې اویا اعلان کړي، په حج کې سل اعلان کړي سل. نو بیا خو عقل دا و چې یو ساروي کافي او د باقي ولې اعلانول. عبادت کې یو خوند دی، که نفلی عبادت مې یو خوند دی پکې، د بیت الله تل یو خوند لري، صفا مروه کې منډې یو خوند لري، او دارنګې یو عبادت لري، یو ټیسټ روحاني ټیسټ لري، حجر اسود تل او پاکو ځایونو له. نو اگر چې نفلی عبادت دی نو دا خو دی باندې یو انسان سره حسد کول نه دي پکار، دعا پکاري چې خدای ټول مسلمانان بوزي. او که یو سړی دا وایي، بعضې خلک دا وایي دا پیسې غریبانه هم لول، ما ته یو سړي په خپله ما دوست تا ته یتیم پېژنې نو یې ته نالم ما ته ویره مولوي صاحب دا بعضې خلک چې دی حج ته ځي بار بار، نو یو حج کافي ده، باقي د غریبانه هم لول. مې تاسو حج کړی وی یو مې ښه مالدارې ما ته پته وي الحمدلله، نو مې تا کوم غریب له ورکړی؟ ته چې بل ته چل ښیې چې ته مه ځه د نفلي دا غریب له ورکړه، نو ته به ما ته دا وایې نن د خدای په قرآن او د خدای په ذات په څه قسم کې چې تا د هغه دویم درېیم حج چې ته لاړې هغه پیسې د کوم غریب له ورکړه؟ مې نه به غریب له ورکړي نو پې حج له لاړ شي. ته ماله مې مثال لکه د یو کس چې هغه حج له نه دی پیسې غریب له، ښه خبره ده، که د په ګاونډ کې غریب محتاج کونډه یې ولی ورکړي دا ډېره بهتره خبره، ډېره غوره ده. خو مې دا نه کوي،
د حج لړ کېږي هغه لاړ شي نو دا خو د خدای پاک په یو سړی دی او هغه چرګان خوري او غوښې خوري او ته ورته ویې لکه چرګان غوښې مه خوره دال خوره د باقي غریب له ورکړه دا خو هغه یو ټیسټ دی یو خوله خولې نو خدای پاک چاله چې یو نعمت ورکوي دا حج یو ډېر لوی نعمت دی نو دې کې چا سره بغض او حسد کول نه پکار د دین شاعر قدر پکار دی د حج یو دا شاعر الله دی دې قدر پکار عزت پکار موږ خو د خدای نه دا سوال کوو چې خدای پاک چې څومره مسلمانان دي چې ټول خدای پاک دې پاک ځای له بوتلي دا موږ د الله نه سوال کوو او بار بار دوا چې موږ ټول خدای بار بار د خدای بوزي خدای ټول نفلي بس علمان جی ډېر یادې کړو حیران په دې چې د دنیا خانان دي شکر دې مونږ ته لکه دا دې بکینو چې بیره د خان پکې او شکر الحمدلله نو مونږ وایو چې دا خانان ولې د مولیان سره نه بوزي مولا سره سي بل څوک یې بوزي کنه مولیان صاحبان په خپل نه دي بل څوک یې بوزي ته مهربانه شي بل مهربانه شي نو چې بیا مولا ځان له ډالې پورې نښتې دی نو ته نو مولا بل به څوک ځان پورې اوسي که نه خو داسې خبره یې کوله چې شیخ صاحب ځان سره الف خان هم پکې دی پیرې بوزي نو الف خان د شیخ صاحب بوزي دا ډېره ښه خبره وي نو شیخ صاحب خو ځان له ډالې پورې نښتې دی نو الف خان به لمن غلي نو دواړه به وغورځېږي نو دی چې الف خان دی بوزي ګرانو کتونکو حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب دغه تورنزو سیمې سره تعلق ساتي دلته کې یو دارالعلوم هم روان دی ما سره څوک رابطه کوي زه مولانا انیس صاحب نمبر ورکولی شم دا مولانا صاحب فرزند دی هلته هم کار روان دی په دغه لحاظ سره یو سړی وایي زه په دې کې ولګوم نو لګولی شي او الحمدلله څنګه چې موږ ذکر کوو دلته ټوله 400 نه چې ټوله پښتونخوا به چې مولانا صاحب ته یو وایي چې د ما طرف نه عمرې له لاړ شه بل ورته زمانه ما ته ډېر ټریول ایجنسۍ والا وایي او شیخ صاحب هم ټول ګوري هر څه نه چې هر چا ځای کې تصویر مباسي او در چا دغه وکړي نو زه زمانه خو نه خوایم د غټو خانانو نه خو خوړه خې تېره کړه عجونو لمزي او دا منګه به دغه ځان لړو خوړه چې شیخ صاحب بار ولیدي او شیخ صاحب راځه که نه شیخ صاحب سره یو پیره کینه لګي وره زینه بوتللی کېږي خو الله جی الله تعالی کا مونږ خو جی لکه امنا ټوپې په سر نه ما څه کال زما چې کوم مرګري د حج اراده کوله دغه کې دي چې دا خبره اورم نو مې نالم نو ما ته وی چې هغه یو کمپنی ده ما سره بځې نو ما ته زه بوډه یم بس نور کمزورې ما ته تلل انتهایی ګران دي ما ته وی چې ته نه دی کنه د کمپنی د کاغذونو غون شلو ما او خامخا بده پاسپورت راولې نو ما ته بار وایي چې زما خدای شته میسج هم نه اوچته په دې وجه نه په دې وجه چې کمزورې مستقت مې هغه نشته ما ته یو کتل زه او که نه دی خو چې کوم ما سره د کاغذونو ډاکومنټس په 3000 لپاره هغې د حج ای ویزه راوباسم نو ما وی چې خدای ته خفه نه شي چې بل درته محنت کوي بوزي دی او ته ورته نکړې کې دا خو ته مسلمان پړه کې دا د الله د نیکۍ دا سوچ دا الله د مسلمان پړه کې نو خدای د ټولو مسلمانانو لکې واچي او موږ ټول دوستان دی خدای بوزي ښه که د چاړه نه کېږي د خدای دې وړه پیدا کړي ګرانو کتونکو یو شیخ صاحب الحمدلله متنازع نه دی هره ډله هره پارټي داري میا صاحب شاته ناست چې چیلی خبر هم کوي خو لکه ډېر خلک چې کم دي نو عدل تک راځي څوک هم چې الیکشن ته ودرېږي دا د الله پاک په شیخ صاحب په دغه خاندان باندې ډېره لویه مهرباني ده او بل یو خبره زنن دې دغه کې یو شیخ صاحب نه یو پوښتنه کومه منګ هم دلته کې راځو شیخ صاحب ته دواره توکا خپل بچیم راولو کور تم داسې خلکو تم الحمدلله وسیله شیخ صاحب جوړ شي او الله پاک چې کم دیغه به وټه کی او داسې جالي پیران راوتلی دي چې غوي ځان سره توایب کینولې وي پسې برابر نه وي او غوي مو یره موږ هم دم درخو دا کار کوي لکه الله پاک چې شیخ صاحب ته څنګه په عمره کې خلک مينتونه کوي الله یې بوزي د پاج کې ورته کوي وخت نشته دلته کې پروګرامونه وي درسونه وي ګینه داسې یو ورځ به نه وي دی دغه پاک بل نه باړو را خوځیدنه خو دلته کې کم دی ضرورت دی کم بیانونه د دوی خپل یوټیوب چینل دی خپل فیسبوک دی د شیخ صاحب بیانونه باندې زه خپل ځاني ود کېږم چې اذان ته ولګم در حقیقت وایم خدای را په پغر سره جلد کې راشم نو خو لګیا یم د ډاکټر صاحب چې کم دی ډاکټر سلمان الخير دا غوی په وجه باندې زما فاونډیشن روان دي زه ورته نن وایم چې پری میډیکل کیمپ ملته پکار دی د خیر ښېګړې کارونه غوړې دی کور نه روان دي دا نه چې خلک د عمرو د اجونو وي الحمدلله ماړه دي او خدای پاک ول ورکړي دا دغه ضرورت نشته خو چې په دې جالي پیرانو باندې کور کې 1500 روپے پریږدو
هلته لاړ شي په جام کې سرکا چولی وي دومره دم درخه په ویلې ده چې دا اوبو خون بدل شو او اوس خو لا چاپی دي او څه د رنگ خلک راغلي رب خان ورور در حقیقت یو خو زمونږ د خلکو دا غلطي ده چې یو سړی عاملی زمونږ د پیر او د عامل منځ کې فرق نه کوو پیران صاحبان جدا خلک دي او عاملان جدا خلک دي دیب نه د پیران وي پیر صاحب هغې ته وایي چې خلک ورشي بیعت ورسره وکړي خلکو ته نیک الفاظ وښیي د هغې په صحبت خلک نیکان شي او هغې خلکو له وظایف ورکړي د هغه وظایف په برکت د هغې خدای زړونه صفا کړي او خلک خدای نیکان کړي دا مشایخ دی او پیران دي عالمان هغه دي چې هغوی په مدرسه کې باقاعده سبق ویلي او هغوی درس نظامي خلاص کړي سند یې اخیستي او بیا هغوی له خدای علم ورکړي یا نه مفتیان جوړ شوي او عامل هغې ته وایي چې هغه څه وظایف مظایف یا څه خپل حساب کتابي او خلکو له نمونه ممونه اچي نو یو خو مونږ خلک د عالم او د پیر او د عامل په منځ کې فرق نه کوو هر یو جادوګر یا چا چې دکان کولاو کړی دی او ته تعویض هغه ته مونږ ملا صاحب څوک وایي او څوک ته پیر صاحب وایي یو خدا پېژنګلو پکار ده چې دغه خلک پیران نه دي دغه عالمان نه دي په دې باندې پیران او عالمان بدنامول نه دي پکار دا عالم عاملان دي یو خپل عمل یې زده کړی دی دویم دا دی که یو سړی یو عمل زده کي او الفاظ یې د شریعت مطابق درستی سړی هم د شرع برابرې او د شریعت په بنیاد په خلکو دم اچوي یا خلکو له تعویض کوي نو شریعت دا نه منع کوي خو د هغې دپاره خپل شرطونه دي دا دي چې د کم از کم الفاظ د شریعت خو برابر وي الفاظ به درست وي او بل دا خبره ده چې هغه به ښځو سره ځان له نه کیني او زمونږ کور ته د دنیا زنانه راځي خو زما دا قانون دی چې د ښځو سره نه میلاوېږم دا زما قانون او قاعده ده او بعضې بوډۍ ښځه راشي او هغه په پرده کې وي او د انیس احمد والده پکې منځ کې ناست وي د مسلې تپوس کوي زه ورته شا کړم مخ کوم متناجه ورته تپوس وکړي زه جواب ورکړم نور دا قصې د دمونه په ښځو اچول په ښځو لاسونه راښکل ښځو سره ځان له په کوټه کې کېناسته ګناه ده په شریعت یو سړی او یو پردی ښځه په یو ځای کې ناسته چې درېیم ورسره نه تخلي دا ګناه ده حرام دي ګناه کبیره ده بیا د هغې مخ ته کتل په هغې لاس راښکل په هغې چوفونه کول دا ګناه ده که دا ملا کوي که دا پیر صاحب کوي که دا عامل کوي نو ګوره د ګناه انداز نه دی پکار بیا ښځې چې د کور نه وځي شریعت کې النبي علیه السلام فرمایي چې ښځې به هغه خوشبو پورې کوي چې په هغې کې رنګ وي خو بوی پکې نه پټ مخ به ځي د رحم محرم سره به ځي چې فتنه یې نه به ځي خاوند یې په یو ځای او ښځه په بله وځي او لاړ شي او ځان یې ډولې کړي سرخي سپیدې مږلي او مخ کولو کې او ځان له یو عامل سره ناست دا شریعت ګناه ګڼي دا نه ده پکار دا ناجایز دی دا ګناه ده نو زما په خیال د دې څیزونو نه ځان ساتل ښه دي او نن سبا خو د تعویض او د دم نه کاروبار جوړ شوی هر چا دکانداري جوړه کړې ده او په هغې باقاعده لیکلي ګارنټۍ کې سات نارینه اولاد هلکه ګارنټۍ سره دا قرآن شریف کې الله فرمایي هبو لمن یشاء اناسا چا له خدای لونه ورکوي ویهبو لمن یشاء الذکور چا له هلکان ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناسا چا له دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما چې خدای څوک وغواړي شنډ کړي نو چې خدای څوک شنډ کړي چا پلار وله بچي ورکولی قسم دې داسې ډاکټران د توخیم کې بچي نشته د لندن پورې تللي دي ما ته پته رو بچي نشته داسې ډاکټران د توخیم چې هغوی تر لندن انګلینډ پورې تللي دي خدای بچي ورکوي او علي ته په نیمه کې ساقطېږي غورځېږي نو هغې خو ځان له بچي پیدا نه کړل او ته بیا ګارنټۍ کې سات نو دا ټول د خلکو د پنساولو دپاره او د پیسو دپاره دروغ ورته بیل وایي څوک چاته وي پتا چا څه کړی لکه د غیب علم خدای سره دی تا د څه پته لګي په کورونو کې یو بل له دشمنۍ پیدا کړئ او خلکو کې اختلافات پیدا کړل زه دې ټولو خلکو ته رب خان وروستا په ذریعه دا وصیت کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر او د جادو د پاره کوم دم هغه ته الله خولې د هغې نه ښه دم بل کم دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دواړه صورتونه ټول خلک وایي او د شپې چې د کېږي په لاس یې چوپۍ په ځان دی راکاږي او سار دی په لاس چوپۍ په ځان دی راکاږي نه به په سحر کېږي نه به په انشاءالله جادو کېږي د دې نه او دا ښځې د خاوند د اجازت نه بغیر د بچي بغیر د رور نه په پردو سړو ګرځېدل دا ګناه د جرم دی دغه خویندې دي زموږ لوڼه دي زموږ پرې زړه دردېږي خفه کېږي د دې حیا زموږ حیا ده هغې ته هم زما دا نصیحت چې خپل کور کې نه خپل د قرآن شریف تلاوت کوي خپل نفل کوي خپل الله ته رجوع کوي الله ته درخواست ورکوي تکلیف ضرر مصیبت د خدای په لاس کې دی
د دې نه ښه شی بل نشته. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. ډیر خلک راغلي شیخ صاحب سره ملاویږي، بس مباحثه ډیره زیاته کیږي، خو دغه ده چې دعا ورله کوي الله پاک درته ژوندي لري. دوه خبرې راته وکړې، عامل چې چا هنر زده کړی دی او بس دغه لوبه کوي. یو پیر صاحب پیران دلته کې شته زموږ په دې 400 کې ډېر ستر عالمان چې کم دي، نو زه همیشه د شیخ صاحب ذکر کوم چې شیخ صاحب لا څوک راغلي دي تللی دي، الله پاک به وټه کړي دي. الحمدلله زموږ پوره عقیده ده او دغه ده چې او 50,000 به راکړي، 2 لکه به راکړي، 3 لکه به راکړي او بدا به کېږي. دا په ګرنټۍ باندې خبرې شیخ صاحب وکړلې. نو ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره شیر کړئ چې د خلکو ته پته ولګي، ځکه چې دغه جعلي پیرانو زنانه چې کم دی د پیسو نه هم خلاص کړي او د دروغو خلکو له کورونه مران کړل. نو بیا د شیخ صاحب ته د ستاسو طرف نه د خپل طرف نه د اج ډیره مبارکي ویم او دعا ولکو چې خدای پاک بار دغه ځای ته بوځي. خالد جان دا د خالد سره کراچۍ ته روان